اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يغرنك تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ پارہ نمبر 4 سورۃ آل عمران آیت نمبر 196۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ہرگز دھوکہ نہ دے تجھ کو چلنا پھرنا کفر کرنے والے کافروں کا شہروں میں۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، فائدہ اٹھانا ہے تھوڑا پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وبئس المہاد، اور برا ہے وہ بچھونا۔ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری، لیکن جو لوگ ڈرتے رہے اپنے رب سے ان کے لیے باغات ہیں کہ بہتی ہے من تحتها الانہار، نیچے اس کے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان باغات میں۔ نزلا من عند اللہ، مہمان نوازی ہے اللہ کی طرف سے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو پاس ہے اللہ کے بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور بے شک کچھ اہل کتاب یقیناً البتہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس پر جو اتارا گیا تمہاری طرف۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور اس پر جو اتارا گیا ان کی طرف۔ خاشعین للہ، عاجزی کرنے والے اللہ کے لیے۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، نہیں خریدتے وہ اللہ کی آیتوں کے عوض تھوڑے پیسے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، انہی لوگوں کے لیے ہے ان کی مزدوری ان کے رب کے پاس۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالی بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو اور مقابلہ میں مضبوط رہو اور لگے رہو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ کامیابی پاؤ۔ دغا آیت مبارکہ کی کہ اللہ جل شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا خطاب فرمائی، اور مراد ونا امت تا خطاب خو پو کاف ضمیر حرف خطاب سرا دا۔ لا یغرنکا، دا کاف ضمیر خطاب نبی علیہ السلام تراجی دا، خو مراد ونا امت تا دیدی تعلق یو سوال والا جواب دا۔ سوال واری دیگی چی دینا مخ کی آیت مبارکہ کے اللہ جل شانہ فرمائلو چی کم کفار دی دی اغوی دی پارا بو پو آخرت کی سزاوانی وی تکلیفون بو وی، کفار بو دی اہل ایمان پو شان خوندنو کی نوی۔ نو بیا دا سوال وارد شو چی دلتا خو چی مونگ پو دنیا کی گورو نو کفار ډیر په خوشالیانو کې دي، ډیر په مال او دولت کې دي، ډیر مالونه دولتونه وسره دي. نو دا څه وجه ده؟
الله جل شانو دغه جواب فرمایي چې دغه دنیا ولا اسباب باندې تاسو دوکا نشئ. د دوی ته چې دنیا کې کوم څه نه څه مال او دولت میلاو ده دی باندې مه دوکه کیږئ. د دوی چلت پیرت په دنیا کې. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. بلاد جمع د بلد د شهر ته ویل شي. دوکې کې وا نه چوي تا اے نبی تقلب چلنا پھرنا الذین کفروا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا ہے فی البلاد شہروں میں. د دوی په دنیا کې ګرځیدن را ګرځیدن ډیر خوشحال حشاش بشاش د مال او دولت سره د مال او دولت او د دنیا حسن و جمال نه مزین دته په دوکي کې واله چوي ویلې متاع قلیل تلک وندی فائدہ حاصل وندی تھوڑا سا فائدہ ہے. ثم مأواهم جہنم پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. بیا د دوی ہمیشہ کومه ټیکانه دا هغه جهنم ده. وبئس المهاد او ډیر بد ټیکانه ده د ستوګنې د پاره ډیر بد ځای ده جهنم. لكن الذين اتقوا لفظ لكن د استدراک د پاره رسی. استدراک په ګرامر د علم النحو کې دی ته ویل شي کلام سابق کې مخکینی خبرې کې چې کوم وهم پیدا شوی نو لکن په کلام میانس کې خبرو میانس کې راوړل شي چې هغه وهم ختم شي او وهم ختم شي. بیا د علم النحو ولا مثال دا ورکوي د نحویان کوم نحوی علما دي امامان هغوی مثال ورکوي چې دنیا کې دوه کسان وي خپله کې ملګرتیا وي ښه کلکه ملګرتیا وي د هغوی اډ نه بیډ نه ګرځېدن را ګرځېدن هر چې ځنه وي که نه داسې ملګري وي تعلق والا نو دا یو ځای ګرځي. بیا دلته په مجلس کې یو کس راشي نو یو سړی وایي چې زید راغلو مثال دا زید او عمر دوه ملګري دي به یو کس وایي چې زید راغلو نو هغه مخکینی مجلس کې یا یو کس یا څو کسان هغه وایي چې زید چې هغه خپل ذهن کې راشي چې زید راغلو نو عمر بولازمي سره راغلی وي نو دی هغه وهم لرې کولو دپاره متصل وایي جاءني زید ولكن عمرا زید خو رالو لیکن عمر وی سره نشته ده چونکې هغو دوه ملګرتیا پخا ده هر ټیم یو ځای ګرځي نو چې یو سړی ویلو چې زید راغلو نو هغه اوریدونکو ذهن کې رالو چې زید سره عمر بو خامخا وي نو دی ویل چې نه نه عمر نه ده راغله. دې ته ویلی شي استدراک. کلام سابق کې ورستنی خبرې کې چې کوم وهم دی سامع اوریدونکي په ذهن کې کوم وهم پیدا شوی وي شک نو په لاکن سره هغه وهم ختم شي. نو دلته الله جل شانو فرمای لکن الذین اتقوا یعنی دغه کفار چې په دنیا کې کوم چلت پیرت کوي کوم مال او دولت کوي نو بعض اهل ایمانم دغه سي چې هغوی سره په دنیا کې مال دولت وي هغوی به څه حشر وي هغه به هم جهنم کې وي هغوی د پاره به هم جهنم ټیکانه وي. الله پاک فرمایي نه لکن الذین اتقوا ربهم لیکن هغه خلق چې هغوی د خپل رب نه ډریږي باوجود د دې چې هغوی سره مال دولت هم وي لهم جنات تجری من تحتها الانهار دوی د پاره به باغونه وي چې بهیږي به لاندې د هغې نه نهرونه خالدین فیها همیشه به په دې باغونو کې وي. دنیا کې به مال او دولت ته ملاوي خو د ایمان او د تقوا وجنه به آخرت کې جنت کې هم لوی ګټې وي دغه انعامات به ورته ملویږي. ولې نزلا من عند الله دا ملمستیا ده مهمان نوازي ده د الله طرف نه وما عند الله خیر للابرار او چې د الله په نس باندې کوم څه دي کوم انعامات دي دا ډېر بهتر دي د نیکو خلکو دپاره. ابرار جمع د بر یا د بار بر نیکی ته ویلی شي بار رون نیکی کرنے والا. نو الله پاک فرمایي چې د کوم د ما په نس باندې د متقینو د نیکو خلکو دپاره کوم انعامات دي ډېر بهتر دي. وان من اهل الكتاب دغه آیت مبارکات تعلق د آیت نمبر 184 سره 184 ته لګ لاړ شئ. التا الله جل شانو فرمایلی 187 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ او کله چې الله پاک وعده خسته او پخا وعده د هغه خلکو نه چې هغوی ته کتاب ملو شوی لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ چې تاسو به دا کتاب خلکو ته بیانوي مراد وینه یهود علما دي اهل کتاب علما ولا تکتمونه پټوي بینا
نو دلته کې دا بیان شو نن دې کې وهم راتلو چې ټول یهود ټول اهل کتاب داسې دي. الله پاک فرمایي نه، وان من اهل الكتاب، بشک د اهل کتاب یهود و نصاراونه بعض هغه خلق دي، لمن البته هغه خلق دي یؤمن بالله چې دوی په الله باندې ایمان ساتي، وما انزل الیکم، او په هغه کتاب باندې ایمان ساتي چې کوم ای مسلمانو تاسو طرف ته نازل شوی یعنی قرآن، وما انزل الیهم، او په هغه کتاب هم ایمان ساتي چې کوم دوی طرف ته نازل شوی. دینه مراد هغه اهل کتاب دي چې هغوی ایمان راوړی و په نبی رسول الله باندې ایمان راوړو. الله پاک دی هغوی اوصاف بیان فرمای. چونکې د آیت نمبر 187 کې خدا بحث وکنه چې یهود و نصارا اهل کتاب دوی حق ادا نکو، تورات کې چې کومه دوی نه وعده خستل شوی هغې خلاف ورزي وکړه. نو وهم راتلو چې یاره ټول اهل کتاب، الله پاک فرمایي چې ټول نه دي، بعضې داسې هم پکې شته چې په خپل تورات باندې ایمان ده او په قرآن باندې ایمان ساتي. نو الله پاک د هغو اوصاف بیان فرمایي. لمن یعنی د اهل کتابونه بعض هغه څوک دي چې البته دوی ایمان ساتي په الله باندې، وما انزل الیکم، او په هغه کتاب یعنی قرآن کریم باندې هم ایمان ساتي، وما انزل الیهم، او په هغه کتاب باندې هم ایمان ساتي چې کوم دوی ته ملو شو. یعنی که یهودي وي نو په خپل یهودیت تورات باندې ایمان ساتي، او که نصارا وي نو په انجیل باندې هم ایمان ساتي. خاشعین لله، دا عاجزی کوونکی دی الله دی پاره. دا دویم صفت د اهل کتابو. لا یشترون بآیات الله ثمنا قلیلا، دوی دی الله په آیتونو باندې خرید و فروخت نه کوي چې لږو پیسو باندې دی الله احکامات خرڅ کی. دا بل صفت ده. اولئک لهم اجرهم عند ربهم، دا خلق دی چې دوی دی پاره اجر دی دوی دا په نزد دی رب دی دوی. دی مدینه منوره کې یهود علماو کې عبدالله ابن السلام رضی الله تعالی عنه د یهودو لوی عالم د ایمان راوړو. او په نجران کې د امام نسائی او د امام بیضوی روایت ده، د حضرت انس رضی الله عنه روایت نقل کړه. امام نسائی او امام بیضوی د ټول مفسرین دي. نسائی د حدیثو امام ده او امام بیضوی د تفسیر امام ده. دو دوړو د حضرت انس نه روایت نقل کړه چې نجران کې 40 عیسایانو ایمان راوړو په نبی رسول الله باندې. همدارنګه یو بل روایت ده چې بیا 32 کسانو نورو هم ایمان راوړو چې هغه یهود و نصاراو. بهرحال دا په صحابه کرامو کې بیا څه بیل مخلوق نه و کنه، خو بیا همدغه خلک صحابه کرام جوړ شوي، چا یهودیت نه ایمان راوړو چا نصرانیت نه. خو دا هم یاد ساتئ چې اکثر صحابه کرام هغه و چې هغوی مشرکین و د اسلام نه مخکې شرک یې کړو، او مشرکین ایمان طرف ته ځکه راتلو چې هغوی ځان انپړ شمارلو، او د یهود و نصارا ایمان ته ځکه کم راغلی چې دوی خو به ځان پوه شمارلو کنه. اکثر د پوه خلک دا په خساري کوي چې ځان ته هوښیار وي چې زه پوه یم، دا بیا حق خبرې ته سر نه ږدي، بیا دا ګمراه شي. نو اکثریت پکې لکه حضرت عمر مشرک و دی نه مخکې د ټول شرک کړی د صحابه کرام اسلام نه مخکې، اسلام نه بعد الله جل شانه هغه عظیم مقام ورکو. نو د دوی ول الله پاک اوصاف بیان فرمایي چې دوی د پاره به د دوی رب په نس باندې اجر وي. ان الله سریع الحساب، الله فرمایي ډیر زر ز حساب خستون کيم. اخیری آیت مبارکه آیت نمبر 200 د سورته آل عمران آیت اخیری آیت ده. او دغه اخیری آیت مبارکه کې الله جل شانه د پورا سورته آل عمران خلاصہ بیان فرمایي. د کې 15 اصول بیان ده. اول قانون، اول اصول، یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو. د کې ظاهر کې توحید ده او ضمنن کې رسالت باندې هم ایمان ده. ځکه چې الله باندې مؤمن خو به هغه وي چې په الله سره په رسول باندې ایمان راوړي. که په الله ایمان راوړي په نبی رسول نه راوړي هغه ته مؤمن نشي وي. لکه موجوده یهود و نصارا چې په الله باندې ایمان ساتي، یهودیان الله منی خو نبی رسول الله نه منی، لہذا دوی ته مؤمن نشي ویلا. نو دلته مفسرین فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا کې ظاهرا توحید ده، ضمنن پکې رسالت هم مراد ده. یو اصول دغه. دویم اصول، اصبرو، صبر وکئ تاسو په مشقت باندې، تکلیف باندې. صبر ویل شي په لغت کې ناگوار شي باندې، ازمایش باندې سکوت اختیارول. چې تا ته په زندگی کې داسې ناگواری پن راشي، یا د چا مخلوق طرف نه وي یا د الله طرف نه وي، کوم طرف نه وي، ته ور باندې سکوت اختیار کې، خاموشي اختیار کې، دې ته ویل شي صبر. قرآن و حدیث کې د صبر ډیر لوی فضایل راغلي دي. او بیا صبر په دوه قسمه ده. یو په مشقتونو باندې صبر ده،
مشقتونو باندې، او بل صبر په علی طاعت الله، د الله په اطاعت باندې صبر. د ما نفس غواړي چې زه لوی خواهشات لوی عیاشۍ وکم، خو هغې نه ما ځان منې کړه، بلکې د الله اطاعت باندې قایم یم. دام صبر ده. صبر په دوه قسمه ده، دام د صبر یو قسم ده. د صابرینو خلکو ولا الله جل شانو ډېر لوی اوصاف فضایل بیان فرمایلی دي. دریم قانون والصابرو، او په مقابله د کفارو کې مضبوط اوسئ، ثابت قدم اوسئ. صبر په ازمایښونو باندې تکلیف باندې صبر کوي. او صابرو د باب مفعله صيغه ده، صابر یصابر مصابرتن. مصابرت ویل شي دا د چا سره چې مخامخ شي، یعنی په میدان جنگ کې چې کله د کفارو سره مخامخ شي، بیا هغه وخت کې هم ثابت قدم اوسئ، هغه وخت کې بیا د نخبې ډیلا نشي. ورابطو، ربوط کې مفسرین دو معنی کوي. یو رابطو مطلب دا چې په خپل نیک اعمالو باندې قائم اوسئ. دویمه معنا د رابطو دغه ده چې د اسلام د اسلامی مملکت جغرافیایی حدود ولا چې کوم سرحدات دی محفوظ ستای، جغرافیایی حدود دا سنبال ستای. مراد وینا پهرا دا، پهرا چې پهرا هم کوي د کفارو نه، مشرکین نه، د دین دشمنانو لپاره پیری کې وداري په خپل جغرافیایی حدود باندې دغه پهرهداري کوي چې کفار در باندې حمله ور نشي. واتقوا الله، ودر شي دی الله نه، لعلکم تفلحون، د دې لپاره چې تاسو فلاح وموندئ. نو په ایمان کې یا ایها الذین آمنو کې صراحت سره توحید مراد ده، ضمنن پکې رسالت ده. او په اصبروا والصابروا کې صراحت سره جهاد طرف ته اشاره ده، ځکه صبر خو په جهاد کې کوي کنه، چې جهاد تکلیف در باندې نه راغله نو صبر څه مطلب؟ اصبروا والصابروا دواړو کې جهاد طرف ته اشاره ده. نو په جهاد کې ظاهر کې جهاد مراد ده، ضمنن پکې انفاق فی سبیل الله هم مراد ده. نو دغه اخیری آیت مبارکه کې د ټول سورۃ آل عمران خلاصه الله پاک بیان فرمایلی. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. غر یغر غرن، اصل کې دا غررا یغررو دی صيغه دی واحد مذکر غائب ده، دی ضربا یضربون ده. غررا یغررو، غرور ویل شي ظاهر کې یو شی خین پټه پکې بل شی وي، دوکا. لکه الله پاک دنیا متعلق فرمای کنه متاع الغرور وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. سامان د دنیا نه ده مگر د دوکې سامان ده. نو غرور دوکې ته ویل شي، دوکا دی ته وی چې ظاهر کې یو وی نه پکې بل شي. لکه پښتو کې متل ده چې ګوړې کې زار ویر کې، دا دوکا ده. نو الله جل شانو فرمای چې تاسو دوکې کې نشي. څنګه دوکا؟ یعنی د کفارو په دنیا کې ظاهری کوم چمک دمک ده، کوم مال دولت ده، کوم عہدے ډیګری دي، حسن و جمال ده، کوم گاڑی جزونه دي، دینه دوکا نشي. لا یغرنک، دوکې کې وانه چوي تعالی را اے نبی. معرضو کو خطاب پیغمبر ته دا مراد وینا ټول امت ده. تقلب الذین کفروا، تقلب قلب یقلب تقلیبا، تقلب چلنا پھرنا. تقلب الذین کفروا، گرزیدن را گرزیدن دی اغا خلقو چې کفر کړه دا، فی البلاد په شهرونو کې، متاع قلیل، ای هذا متاع قلیل. لته لفظ هذا مقدر ده، یعنی د دوی چلت پیرت د دوی خوشحال گرزیدن د لاګ غوندې فائدہ حاصلوندي. متاع قلیل، متاع ویل شي فائدې حاصلونو ته، فائدې حاصلوندي، قلیل لګ غوندې. ثم مأواهم، بیا ټکانا دی دوی جهنم، و جهنم دا. و بئس المهاد، او بدا ټکانا دا، بد زیده د ستوګنی. لیکن الذین اتقوا، لیکن اغا خلق چې تقوی اختیار کړي، لیکن اغا خلق چې وډر شي ربهم دی رب خپلنا، لهم جنات، دوی دی پارا باغونه دی، تجری من تحتها الانهار، چې بیگی لاندې دی غینا نهرونا، خالدین فیها، همیشه اوسیدون کی بوی دوی په دی باغونو کې. نزلا من عند الله، دا ملمستیا دا دی طرفه دی الله نا. یو دخول دی جنت دا، یو خلود فی الجنت دا. اهل ایمان تا الله جل شانه قرآن کریم کې هر ذکر دخول د جنت سراسر خلود ولا خوشخبری هم ورکی. ویلې چې دا وهم را نشي چې دومره لوی نعمتونه دي،
داسې نه چې موږ نه بهر شو بیا یو وخت پرې مو جنت ته بوځي بیا راته وایي چې ځئ ګیر لګوئ الله پاک هغه وهم لري کوي چې نه چې کومه وعده مې د دخول د سره کړې چې جنت ته به مدخلوم دا وعده د خلود ولا هم د همیشه به پکې وي خالدین فیها همیشه اوسیدونکي به وي دا خلک په دې جنت د باغونو کې نزلا من عند الله دا ملمستیا ده د طرفه د الله نه وما عند الله او کوم څه نعمتونه چې د الله په نزد دي خیر دا بهتر دي للابرار د نیکو خلقو د پاره وان من اهل الكتاب او بشک بعض د اهل کتابنا لمن البتا هغه سوق دي یؤمن بالله چې ایمان راوړي په الله باندې وما انزل الیکم او ایمان راوړي په هغه کتاب باندې چې کوم نازل کړه شوی دا په طرف د تاسو وما انزل الیهم او ایمان راوړي په هغه کتاب چې کوم نازل کړه شوی دا په طرف د دوی خاشعين لله عاجزی کون کی دی دوی الله دی پارا لا یشترون بآیات الله ثمنا قلیلا نخلی دوی خریداری نکوی دوی په آیاتونو دی په عوض دی آیاتونو دی الله سرا ثمنا قلیلا پیسې لګي غوندي دا بی آیات الله کې بعد عوض دی پاره دا یعنی دوی دی الله آیاتونو په بدلی کې پیسې نه خلی دی الله حکم بدلونو په بدلی کې کچاته یو سړی ته ټوله دنیا هم ملاو شي نو دا هم ثمن قلیل دا دام لګي پیسې دي یعنی مو خدایو کنه چې الله پاک فرمایي چې دوی نه خري دی الله په آیاتونو بدلی کې لګي پیسې مطلب د لګي ډېری پیسې جایز دي کسه دا مطلب نه دا بلکې دی الله حکم په چینجز کې بدلونو کې دلته الله پاک دا جمله ویلي بیان فرمایي ځکه دینه مخکې آیت نمبر 187 کې دا بیان تیر شو کنه يهود او نصارا او مليانو به دا پوخ کار کولو چې دی الله حکم به پیسو د لپاره بدلولو نو دلته چې بیا کوم يهود او نصارا ایمان راوړ هغه صفت الله پاک دا بیان فرمایي چې دوی د پیسو د لپاره د ما احکامات نه بدلوي عام يهود او نصارا او مليانو کې دا غوته وا چې دوی به د الله حکم پیسو د لپاره بدل کو یا ظاهري مفاد د لپاره به بدل کو نو دی الله وړو حکم کې چینجز راوستن تبدیلی راوستن د دنیا یو مفاد دی پاره اگر چې لوی مفاد وي د لږ غوندې مفاد ده ټول دنیا سونه چاندی ګولډ آیل د هر شی یو سړی ته ملاو شي او دی الله په حکم کې تبدیلی راولي دا ټول شیونه په سمن قلیل کې داخل دي ویلې سمن قلیل ویلې ده خو چې څومره ژوندې کم بخت دوره فائدہ به حاصله کې بیا بوڅکه اخرت کې بوڅکه نو دیو جن الله پاک ته فرمای چې دوی د ما آیتونو په بدلونو باندې لګي پیسې نه خلی مراد دا نه ده چې ډېری خستن جایز دي مراد دغه ده چې کډېر ملاو شي هغه لګي دي اولئک لهم اجرهم عند ربهم دا خلق دی چې دوی دی پارا اجر دی دوی دا پونیز دی رب دی دوی ان الله سریع الحساب بشکا الله پاک ډیر زر حساب خستون کیدا یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اصبروا صبر وکي وصابروا او مقابله کې مضبوط اوسئ ورابطوا او سرحدات محفوظ ساتئ یا ورابطو او لگیا اوسئ په اعمال صالحو کې واتقوا الله او وډر شئ د الله نه لعلکم تفلحون د دې پاره چې تاسو کامیابی وموندئ الله دې موږ ته عمل کړي امين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلى الله تعالى على خير